بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. نو منګه پرون سبق کې دا خبره شروع کړې و چې پټولو نبيانو کې د ټول نه اولنې نبی حضرت آدم علیه السلام دی او بیا د ټول نه په اخر کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا الله پاک دنیا ته را لېږلی دی. حضرت آدم علیه السلام نبوت د قرآن نه او د حدیث نه او د اجماع نه ثابت دی. قرآن کې لکه الله تعالی ورته امر کړی نه ورته کړی دا او نه امر او نه چې ورته الله پاک کړی نو په دغه زمانه کې خپل پیغمبر وو نو چې دا په واسطه باندې ورته کړی وي نو دا خبره ضروري چې حضرت آدم علیه السلام دا پیغمبر مني. بل احادیث په دې خبره باندې دلالت کوي چې حضرت ابو ذر رضی الله عنه پیغمبر سره د پوسو کو چې حضرت آدم علیه السلام اولنې نبی سو کو نو پیغمبر اسلام ته پوسو کو چې آدم علیه السلام د بیا په تعجب سره پوسو کو چې آدم علیه السلام نبی وو نو حضرت حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې نبی وو متکلم وو خبري وسلم کله شوې او اجماع په دې خبره باندې مناقض ده چې پیغمبر صلی الله علیه آدم علیه السلام نبی وو کم کسان د آدم علیه السلام د نبوت انکار کوي کافر دي او بعض حدیثونو کې چې راغلي چې حضرت نوح علیه السلام اولنې پیغمبر دی دنیا ته را لېږل شوی دا مقصد دا دی چې دا اولنې هغه نبی چې هغه د تبلیغ لپاره لېږل شوی دی نو هغه حضرت نوح علیه السلام دی. دینه مخکې پیغمبرانو د شیط علیه السلام او حضرت آدم علیه السلام دا الله پاک را لېږلي او دا په دې باندې الله پاک کافرانو ته تبلیغ کول نه ځکه دا کافران دغې نه وروسته د شرک او کفر دغې نه وروسته شروع شوي. د حضور صلی الله علیه وسلم نبوت دا هم د قرآن او د حدیث د ثابت دی ذکر دعوه د نبوت کړي دا معجزې په دې باندې ظاهر کړي په دې باندې او معجزې سری نیو خدای چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تعالی قرآن مجید ورکړی دی کلام ورکړی دی سره د دې چې دا کافران فصحا او بلغاو خو د دې قرآن مجید او بار ورته الله پاک چیلنج ورکړو چې تاسو دې قرآن مجید په شان دي پیش کړئ قرآن مجید په شان دي نشي پیش کولای چې دې دغه پیش کړل صورتونه پیش کړل نشي پیش کولای چې یو صورت پیش کړئ خو چې تاسو هیڅ نشئ پیش کولای دې مطلب دا دی چې لکه تاسو سره دغه نشته نو که دوی څه پیش کولای شوې نو دوی به جنګ ته نه تیارېدل پیغمبر علیه السلام ته به جنګ ته نه تیارېدل دوی به خپلې وینې نه تویولې وایي دا چیلنج به یې قبول کړی او د هغې مثل به یې راوړی خو مثل یې دوی راوړی نه شي عاجز دي نو دا د قرآن مجید یو معجزه ده. او بل دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم خلاف عادت کارونه صادر شي نو دا هم د دلیل د نبوت دی ادا معجزه اگر چې یو دا په خبر روایت سره ثابت ده لیکن خلاف عادت کارونه پیغمبر علیه السلام په حد تواتر سره ثابت دي. بیا دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې و طریقو سره دلیلونه نیولې دي یو امام غزالی رحمت الله علیه او یو امام رازی رحمت الله علیه. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبی دی ځکه چې د نبوت نه مخکې او د نبوت نه وروسته او د نبوت په وخت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه داسې اخلاق داسې خبرې صادر شوې چې هغه د پیغمبر نه علاوه د بل چا رب سره نه کېږي. لکه مخکې د نبوت نه پیغمبر علیه السلام د خلکو صادق او امین وي خلکو به خپل خبرې وي پیغمبر اسلام ته کولې هغه به مشوره وکړه خپل سامانونه خپل پیسې خپل دا به د پیغمبر علیه السلام سره کې خدای لکه چې باغی باندې یقینو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې د نبوت په زمانه کې چا د بوتانو عبادت نه کړي چا د کنزل نه کړي چا د چسپک سپورین دی وی چا سره جنگ جدال نه کړي او د نبوت نه بعد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه داسې معجزات صادر شوي دي چې لکه خلکو باغی باندې دا کول چې موږ د پیغمبر سلام په خبره باندې راځي باسو امنګ راګیر کو لیکن هغه راګر کړی دي بل 23 سال پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دین باندې تیر کړی دي په نبوت باندې تیر کړی دي نو کدا د الله تعالی نه خلاف وي او دا الله تعالی نبی نه را لګلې نو چرته به الله پاک دې نو پاتې کړه بلکې الله په عذاب راوستلو او دا به کړ. دویم نمبر هغه امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د داسې خلکو په منځ کې دعوه د نبوت کړی و چې هغه سره کتاب نو دا سره حکمت نو او خلکو ته دا خبره واضح کړی دي او خلکو ته دا هر څه دا خودلی دي سره چې دا خلک په اسبا نه نه پوهیدل د زمانه خلک او د دین او نبوت دای په ټولو دینونو باندې باغ زمانه کې چې څومره هم دینونو پای باندې غالب کړل نو دا خبره دا دلیل لري خبره ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت حق ده ځکه خو الله پاک مدد کړی دی ځکه خو الله پاک د دین په ټولو دینونو باندې خوښ کړی دی. نو ورې ده تاسو
وقد يستدل ارباب البصائر على نبوته بوجهين او دلیل نه ولري هغه عقلمند خلکو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې په دوو طریقو سره احدهما یو داغی نه دادی یو داغی نه دا امام غزالی رحمت الله علیه فرمای ما تواتر من احواله قبل النبوه چې نبوت نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم احوال دا په تواتر سره ثابت دي یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت نه مکه پدې کې چې کم صدق او امانت خلکو به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صادق وي امین به ورته وي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به وعده پوره کولې تر دې پورې چې خلکو جنگونه براغلل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې خپل فیصله کولې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې بیت الله شریف چې کله قریش جوړو وی چې بریګه بس حلال پیسې بلګي او حرام پیسې جندا پکې نه لګي د دې ټول سامان دی یو ځای کې خودلو چې کله بیت الله شریف تیار شو خلکو دا کو چې روز د حج رسول چې دا به یو ځای نه بل ځای ته وړل دي دا خپل ځای باندې لګول دي نه دا به سوق لګي یو قبيله چې زبې لګوم بلې چې زبې لګوم بلې چې رتا کې څه جوړه ولا زبې لګوم او قریب او چې یو بل سره جنگونه کړه یو بل سره خو خو لري چې کړه یو بوډا سړی په کې دا مشوره وکړه چې رجستر بوکو چې اوس په کورون دلاو شو او سبا ټول نه لاول څوک راغی جواب زمونږه فیصله وو کی او هغه به کم وډاله او چا قبيله مخکره لاله جواب دا بیت الله شریف تنه دا حجر اسود با خپل ځای باندې هغه لګی دا خلک ټول لاله سحر مليال یو کس کوشش کوو چې راځه د وخت لاړه زه د وخت رااله خلک چرالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیت الله شریف سره جنه خاطناسته خلکو چې کله پیغمبر علیه الصلاه والسلام ولیدو ډېر زیات خوشاله شول او خوشالي کولې چې دا موږ ټول په دا باندې راځو او ته بهترینه فیصله دی وکي او تا چې څه فیصله وکړه موږ په پای باندې خوشاله موږ به راځو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د هر قبيله مشر راشي هر قبيله مشر راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صادر وغړو په خپل لاس باندې راغ واغسته حجر اسود را واغسو په صادر کې خولو او د هر قبيله مشر ته وی وته د دې را غټونه ونیسه ټول سردارانو د مکه مکرمه چې څومره قبایلو او په دغه زمانه په دغه وخت حاضرو او ټول هغه دغونیو او غټونه د صادرونی ول او هغه بیت الله شه د حجر اسود په کوم ځای باندې کې خودلو هغه ځای ته ورورسو پیغمبر سلام په خپل لاس مبارک باندې راغستو او وی لګو خلک ټول جات خوشاله شو جنگ جګړه ختم شوله لکه چې ټول هغه حساب کوښ ولا یو وی چې زبې وړم بل وی چې زبې وړم پیغمبر سلام ټول راوخلي ټول راوسو پیغمبر سلام په خپل لاس مبارک باندې نه دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له الله تعالی دغه نبی دی الله تعالی وردا فهم او فراست ور کړو الله تعالی د دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په جمانه دا غټ جنگ جدال دغه فساد دا ختم دغه شاته د نبوت نمک کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چرته شراب نه لیسکري چرته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بوتان ته نه دي شي چرته چاته کنزل نه کړي چا سره چرته جګړه نه کړي نو دا احوال دا دلیل دی خبره دی چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک حق او سچ دی وحال الدعوه نو ما تواتر من احواله قبل النبوه د نبوت نمخ وحال الدعوه او د دعوت په وخت کې وبعد تمامها او د دعوت نو رسو یعنی د دعوت په وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوم تکلیفونه رسیدلي دي چې د دې دین د خاطره د دې اسلام د خاطره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا کنځل شوی دی دا وهل شوی دی دا رټل شوی دی در دې پوری چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا په مسجد حرام کې نګیاره او موږ کوي کافرانو دا او خان تر انداز به کول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناس ته موږ کوي دي کافرانو بس لکه دا خبر راغله او ابو جهل او عقبه ابن ابي معيط او شيبه او دا ټول ناسو دوی وی رسول د سنشتره چې دا لره چې ډک لره چې څومره داګې نه بین کیږي دا کیږي او چې دا لره راوخت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سټونو باندې وګورځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله سیدی لاړو د دې کافرانو په ایما په مشوره باندې عقبه ابن ابي معيط یا بل کافر هغه لاړو او دا لره راوغسو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په چې کله هغه سیدی لاړو نای په سټ باندې راوګورځو د دې د ګندګۍ د وجنه او د دې د سخاوالي د وجنه او د هغه د درنوالي د وجنه چې څومره درون بدغه لرو او دا ډک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وګو باندې واچو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پاسې نه شو کافران لاړل حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکوټی لوروا آی په سلاړل چراشه سره بابا سره استر کړه دي دراله په وړو لاسونو باندې د خپل پلان نه دا غل ریکول اراله ابو جهل ټک ورکو وته زما د پلان سره ولې دا چلو کو زما پلان دا خو ته د بل څه خبره نه کوي او ته د اسلام خبره کوي
ته د دعوت خبره کوي هغه په حضرت فاطمه رضی الله پورې خاندل بیا څه کسان نال او پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه هغه دغه لري کو دا د نبوت په خاطر باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تکلیف ملاو شو نور سونه لکه د دینه به علاوه نور سي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د خپل کور نو وستو د خپل خاندان دی وستو د خپل علاقې دی وستو د څه د وجنه د دین د خاطر او دا شان د نبوت چې کله بیا تمام شو دا غي نو رسول الله تعالی دا ټول خلک په دین کې داخل کړل او ټول عربيان دای داخل کړل دا شان کوم چې غټ غټ کافرانو قیصر او کسرا داګه محلات الله تعالی مسلمانان لور کړل د قیصر روم بادشاہي ول ور کړل نجاشي بادشاہ ډیر توفیق پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه راوړي د مصر بادشاہ مقوقس پیغمبر علیه الصلاه والسلام توفیق راوړي دا ټول احوال دا په تواتر سره ثابت دي دا دلیل لري خبرې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حق او سچ پیغمبر دی او اخلاقه العظیمه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اخلاق چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا سخاوت چې هیڅ څه ته په دنیا کې په چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه چا سند غوښتنی دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه چا څه شي نه غوښتل چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وی چې دا څه مال راغو پیغمبر سلام جنا دا تنه کوم زما ورته ضرورت ده دا نه دي کړی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام هر سچو پیغمبر علیه الصلاه والسلام له خوب بنورتلو تر دې پورې چې سو پورې بدل کم صدقات ورکړل شو هغه به ټول خلکو ته حواله کړی نو پل کور والته چې دا به هیڅ نه پرې خودل یو پیغمبر علیه الصلاه والسلام خلاص فاطمه رضی الله تعالی عنها لاله پیغمبر علیه الصلاه والسلام ډیر نازمینه لوروا پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی وی خپل خاوند ته فریاد وکړه حضرت علی رضی الله تعالی چې زما د لاسونو ډیر زیات دل کوي او زلکه دا دغه د کم سرخه چل دا تاومه دغه د پاره کنه د وړو د پاره کم چکی چی آتاومه وړاغېګم او نور د کور کارونه کومه د دې لاسونو باندې مې ډیر دل شي حضرت علی رضی الله ورته وی ورشو په پلار پسې د لاړشه او هغه د غلامان ناګری دي وینځي ولا راغلی دي طالب سه تنظیم وکي وینځه بدل درګي د کور د کارونه باندې کم شي پیغمبر علیه الصلاه والسلام پسې چې دا لاړه نو ورته وی چې خو د مال غنیمت دغه او ما په خلکو کې شری دي او وستا ما سردانشته دي داراله په افغان باندې او خپل خاوند چې ما د مطلب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سوي چې ما په خلکو باندې وشري دي او زه ځان غواړم چې د خلکو نه راواخلم او مال رانه نو دا خفشوه پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله د خپل مجلس نه پاسېدو پته ورته ولګي چې زما لور ده ادمه په خبره باندې به خفشوي نوراله په خپل لور کوړه حضرت فاطمه رضی الله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا دوانه یو ځو پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کړه ولو دوی خپل کمل نه پاتل پیغمبر سلام نه تاسو پاسې مو او بیا ورته چې وخت زما په خبره باندې پته پښوي او ستا خو نه ده چې تا د دې هورو د دې وینځو غلامان ته ته بهتر څه وخېما او څه دې ته خپل ټول کارونه په خپل باندې کوا چې کله ود کېږي د شپې نو ته سبحان الله الحمدلله الله اکبر 33 پیری سبحان الله 33 پیری الحمدلله 34 پیری الله اکبر وای او په خپل وجود باندې راکاګه نو ته به دې د مګي کې کنه چې دا ورو د ورو کارونه کړی نه دي نه هغه چې بکره دا عمل شروع کو نو بیا باغه دمه بو دغه ونه دي تسبیحات ته تسبیحات فاطمه وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ورته خودري دي دا ګوره پیغمبر علیه الصلاه والسلام اخلاق د خپل لور سره چې په دې او دا پیغمبر اسلام د ټول خلکو د پاره بیا دا دغه کو د ټولو خلکو د پاره پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا یو خبر وکړه او یې ورته وی کتاله ما دغه درکړه وی وینځه می درکړه غلام می درکړه نصیب ستابه خدمت کړه او دا عمل تا کوا د دې عمل د وجه نه قیامت ورځې پورې چې څومره کسان دا عمل کوي ناغو سړواله بل په ختمي او دا تجربه ده چې څومره مونږه لکه ستړي شو په دې لنډ ورځو کې اکثر سړی ډېر ستړي کېږي سهار چې ماښام شي موخه ورته نه ملوي سملاستلو د آرام کولو نو بدقه دا کوي عمل کوي الله پاک ان شاء الله ټول سره والا ختمي واحکام الحکمیه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم حکمت والا په حکمت باندې مبني اعمال خود لري احکام خود لري لکه طهارت احکام او د شان د نکاح احکام د طلاق احکام د بیع د هبه د قضا د شهادت څومره چې هم دي نو دا هم دلیل دی خبره دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبی دی و اقدامه حيث تحجم الابطال او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مخ کېدل کله چې باطل پرس خلک کله چې بهادر خلک چې دا ورستو پاتې شو کله چې بهادر خلک ورستو پاتې شو نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ټولو نه مخ کې تلو
یو واقعاتو کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیرا په مدینه منوره کې یو आवाज غونډه کې وشو غوغا شو چې خلک راغلي په مدینه منوره باندې حمله کوي خلکو خپل اسونه چې دا برابر کړل لاړل او د مدینه منورې نه بهر ته راووتل بهر ګوري چې په مدینه منوره باندې چې حمله کړې ده کنه چې کله دوی راووتل پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا طرف نه واپس را روان دي خلکو ته وی تاسو د غم مکوئ او خپل په آرام باندې خپل کورونه کو خوب کوئ هیڅ هم نشته نه یعنی کله چې دا بهادر خلک جندار اوتل او دوی چې موږ زو معلومات کو پیغمبر سلام داونه مخ کې پټ تلو او د معلومات کړه واپس راغی خلک بیا دا نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا بل په غونین په موقع کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله خلک وتښتیدل دا غونین په موقع کې لاول کې حالات شو لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين نو دا غونین په موقع باندې چې صحابه کرام ته وختي تور باندې شکست ملو شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه صحابه کرام وتښتیدل یو څو صحابه کرام پاتې شول او نور چې نه دا وتښتیدل ټول لاړل پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کړي و اے خلکو راشي کم کسانو چې د بیعت رضوان دلاندې د حدیبیه په مقام باندې هغه زما سره بیعت کړو هغه چې شول د بیعت عقبه په میدان باندې کم کسانو زما سره بیعت کړو هغه چې شول او کتا سو ټول لاړ شي نو زه بدل کې پاتې انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب انا النبي لا دا بار بوي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام په او وینا باندې د دې اعلان باندې د خلکو هغه جذبه واپس را لې مورال بولند شو او را د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره په بادرې باندې وجنګیدل ادا هنین فتح کو نو دا و اقدامي حيث تحجم الابطال او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مخ کېدل کله چې د باطل خلک کله چې بهادر خلک ابطال د باطل جمع ده بهادر ته وي نه کله چې ابطال نه ابطال کله چې دا باطل دغه بهادر خلک دا واپس شوی د جنگ نه ووثوقه بعصمه الله تعالى في جميع الاحوال او اعتماد د الله تعالی په عصمت او په حفاظت باندې په ټولو احوالو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم با چې کله بچرته لاړو نو صحابه کرامو به څوکۍ کوله او یو کس چې دا بر پیغمبر علیه الصلاه والسلام حفاظت وکړو الله تعالی آیت نازل کو والله يعصمك من الناس الله تعالی مستری ټول خلکو نه حفاظت کوي وې دا کسانو بیا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام چوکیداری با پیغمبر صلی الله علیه وسلم چوکیداری مکوئ دا الله تعالی زما حفاظت کوي نو ووثوقه د اعتماد د پیغمبر علیه السلام د الله تعالی باغه عصمت او حفاظت باندې په ټولو احوالو کې وثباته على حاله لدى الاهوال او په هغه حالات باندې ثابت قدم پاتې کېدل کم چې د سختي د خطراتو په موقع باندې چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د هجرت په موقع باندې چې کله وته د بیسرو سامانه په حالت کې د خپل کورنا ګرته او د وته په حالت کې څومره کافرانو چې هغه ټول ابو جهل او د نور څومره چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د کورنا ګر چا پیر جندا ولاړو او چې اوس په پیغمبر راوځي او موږ به جنې نعوذ بالله قتلو با پیغمبر علیه الصلاه والسلام راوته هم دا او بسرور باندې شری هم اړولې څنګه آیت و اذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين پیغمبر سلام داونه راوته بیا لاړو په غار ثور کې پیغمبر علیه السلام حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ځوان ناشتي او دومره کافرانو ورسېدل وکړه دا خپل قوتم کتلې نمو ورته ښکار شو او پیغمبر علیه الصلاه والسلام ما ظنك بالاثنين الله ثالثهما صدا دو کسانو مبارک څه کړل چې الله یې درې او لا تحزن ان الله معنا یریګمو الله زموږ سره الله تعالی به موږ حفاظت کوي نو دومره په سختو حالاتو کې چې وسوم د مکه مکرمه خلک مدینه منورې دي نو سلو 15 غنټې لګي او په هغه لارو باندې په هغه سلو سوچو کې چې باندې هم درې ورځې لګو د بیسرو سامانه په حالت کې دا کافرانو په سره پسیو چې راغوي بسهلو نو په دغه سختو احوالو کې په خطراتو په مقابله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ثابت قدمی دا دلیل له پیغمبر علیه الصلاه والسلام د نبوت ته بحيث لم تجد اعداؤه چې نه مونږ د دوه دشمنانو مع شدت عداوتهم سره د سخت دشمنی د دینه وحرصهم على الطعن فيه مطعنا او د وجد حرص د دینه چې دوی پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې ستان ولګي صعيب ولګي ولا الى القدح فيه سبيلا ان د عيب ګیره د لپاره پای کې سلا روا
فإن العقل يجزم ذلك عقل دا يقين کوي بامتناع اجتماع هذه الامور في غير الانبياء چې دا انبیاءونه علاوه دا دومره کارونه دا په بل چا کې نشي جمع کېدي او دا کارونه به کوم ذات کې جمع کېدي شي هغه نه مگر صرف او صرف پیغمبر وي او يجمع الله تعالى هذه الكلامات كمالات او الله تعالی جمع کوي دي ټول کمالات لرا في حق من يعلم بحق دا چا کې چاته پته انه يفتري عليه چې دا دروغ جوړه په الله پاک باندې ثم يمهله 23 سنه او به علم الله پاک دې رشکاله مهلت ورکړي یعنی کله دومره خلاف عادت کارونه دا پیغمبر اسلام تو سلام نه صادر شوی دي کله الله تعالی ته پته وي چې دې په ما باندې دروغ جوړي بیا علم الله پاک دې رشکاله مهلت ورکو نه چرته بولم نو ورکړه ثم يسير دينه بیا الله پاک غالب کړه د دین على سائر الاديان فطول دينونو باندې والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله چې اسلام په ټول دینونو باندې غالب کړه وينصره على اعدائه امداد کړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دشمنانو باندې ويحيي آثاره بعد موته الى يوم القيامه او داغه هغه آثار باقی مانده آثار د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د مرګ هم باقی پاتې کړي د قیامت ورځې پورې نو که پیغمبر چې نن د پیغمبر الله تعالی باندې دروغ جوړول او دا الله تعالی طرفه سچ او حق پیغمبر نه وي نو بیا ورته الله پاک دونه مهلت نه ورکو دا امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وثانيهما امام رازي رحمه الله عليه فرمای انه ادعى ذلك الامر العظيم بين اظهر قوم لا كتاب لهم ولا حکمت معهم چې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت د دعوت کړي وا د لوی کار د دعوت کړي وا د دې قوم په منځ کې کړي وا چې نه خدا ور سره کتاب او نو سره حکمت وبين لهم الكتاب والحکمه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د کتاب او د پوهې خبره دا ټول ورته واضح کړي وي وعلمه الاحکام والشرائع او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته احکامات خولي شریعتونه ورته خولي طریقې ورته خولي وي شرائع نه مراد واجبات سنن او محرمات مباحات واتب مکارم الاخلاق او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلی اخلاق ورکړو واكمل كثيرا من الناس او کامل کړو ډیر د خلکو په فضایل علمیو عملیو کې ونور العالم عالم بالايمان او منور کړه دا ټول عالم په ایمان سره په خپل اعمال سره واظهر الله دينه على الدين كله او الله تعالی د دین غالب کړه په ټول دینونو باندې لکه څنګه چې سره وعده کړی دا ولا معنى للنبوه والرساله سوا ذلك او دا رسالت او د نبوت معنی د دین علاوه نور څه نشته نه چې د کم ذات نه دا کارونه کیږي نه خامخا پیغمبر وي او رسول وي نو رسول صلی الله علیه وسلم دا نبوت دا حق او سچ دی کم کس پیغمبر علیه الصلاه والسلام نبی نه مانی دی کافر دی لکه پوه شو به مانی لکه دی خو الله مانی او نبی علیه الصلاه والسلام نبی نه مانی بلکې بل پیغمبر مانی او نبی علیه السلام نه مانی نو دی کافر دی وس د نبی علیه الصلاه والسلام یو د نبی علیه السلام په نبوت باندې ایمان دی دویم د نبی علیه الصلاه والسلام په ختم نبوت باندې ایمان دی نو اذا ثبت نبوته نه ختم نبوت خبره کوي پوره ده لا واړو ځه نن پکې